قال انس رضي الله تعالى عنه ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه هغه صحابي چې د دوی مبارکو 10 کال خدمت کړی دی. انس رضی الله تعالی عنه په خپل باندې فرمایي هغه ته بلک ډیر معلومات زکه چې 10 کال د چا خدمت وکي تا ته هغه هر یو شي پته لګي. فرمایي چې ما که مشک دی او که عنبر دی او که هر قسم اعلی خوشبویی دی خو د نبی علیہ السلام د خوشبویو ته د بدن مبارک خوشبویی ته یو قسم خوشبویی هم نه رسیږي. او روایاتو کې دام راغلی دي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم به چې په کومه کوڅه تیر شو هغه کوڅه باندې به باقاعده خوشبویی وه، هغه کوڅه باندې به خوشبویی وه، هغه کوڅې نه معلومېده چې دلته د مبارک تشریف وړی دی. او همدغه انس رضی الله تعالی عنہ د مسلم شریف په حدیث کې دا دواړه حدیثونه هم د مسلم شریف دي دا هم فرمایي چې ما هر قسم نرم شي نه ټچ کړي دي، ریخم یو شی او بل شی. خدای مبارک فرمایي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د لاس نه کف دغته ویلی شي، نبی علیه السلام د کف نه چې څومره نرم و نه ورته ریخم رسیږي او نه ورته بل یو نرم شی رسیږي. قربان شم د داسې هستۍ نه. خدای د دغه خوشبودار نبی په خاطر مونږ ټول خوشبوداره کړي، د دغه خوشبودار نبی په خاطر قبر او آخرت نه مونږ خوشبوداره کړي، دنیا مو خوشبوداره کړي، بدبویۍ او د ګندګۍ نه مونږ ټول ساتي. الهه دغه نبی خیر مونږ ته په دواړه جهان راورسوي. آمین بجاه النبی الرؤوف الرحیم.